د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ احتیاطاً باغ وقف کول. ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وفات وخت نږدې دی راغی نو هغې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې زما زړه نه غوښتل چې د بیت المال نه څه واخلم، خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ونه منل چې تکلیف به وي او ستاسو په تجارت کې مشغولېدو سره به د مسلمانانو نقصان وشي، په دې وجه مجبورۍ مې واخیستله، نو اوس دې زما فلاني باغ د دې په بدله کې ورکړی شي. هر کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته سړی ولېږه او د پلار د وصیت موافق یې هغه باغ ورکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې الله جل شانه دې ستا په پلار رحم وکړي. هغې دا وغوښتل چې چا ته دهلې پرانستو موقع ورنه کړی شي. پیدا کېږي د فکر کولو خبره ده چې اول خو هغه مقدار لا څه و کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اخیستلو، دې نه پس اخیستل یې هم د مشورې والو په اصرار سره و او د مسلمانانو د فایدې په وجه سره و. په هغې کې هم چې څومره ناممکن احتیاط کېدلی شو د هغې اندازه د 3 باب 4مې کیسې نه معلومه شوه چې بي تنګسیا سره کم خوږ څیز دپاره جمع کړو نو هغه یې هم بیت المال کې داخل کړو او هغومره مقدار یې مستقل کم کړو. دې ټولو نه پس دا یې اخري کار وکړو چې څه یې اخیستلي وو د هغې یې هم بدله داخله کړه.